أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ رعد پارہ نمبر 13 رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 او 2 دو آیاتونه چې نو ویلې کېږي. دینه مخکې سورۃ یوسف د الله رب العزت فضل و کرم سره ختم شولو. کم کوتاهی شوې هغه دی الله پاک راته معاف کړي. اوس دې ځای نه سورۃ رعد چې نو هغه شروع کېږي. الله جل جلاله دې دا په خیر او عافیت سره تکمیل ته چې نو هغه ورسوي او دې کې سوره هم د الله جل جلاله د طرف نه حکمتونه دي، برکتونه دي، الله پاک دې هغه موږ ته نصیب کړي. سورۃ رعد دا مکی سورت دی او که مدنی سورت دی نو دې کې د مفسرینو ډېر اختلاف دی. توضیح القرآن، ذخیرۃ الجنان، معارف القرآن، تفسیر مدارکو دا ټول حضرات چې نو هغه وایي دا سورت چې نو هغه دا مکی سورت دی. تفسیر ابن کثیر، تعلیم القرآن او دغه شانتی نو روح البیان دا نور حضرات مفسرین دا وی چې نو هغه دا صورت چې نو هغه مدنی صورت دی. په دې عام قرآنی نسخو کې ورته هم که خیال کړي نو مدنی وته لیکلي. بیا دغه حضرات وی په دې کې صرف 2 آیاتونه چې نو هغه سری مکی دي او باقی دا نور ټول چې نو هغه مدنی دي. آیات نمبر چې نو هغه 31 او 32 دغه 2 آیاتونه چې نو هغه دا پکې مکی دي. دینه ما سیوا چې نو هغه نور دا ټول صورت سره مدنی صورت دی. د صورت نو دا صورت چې نو هغه په ترتیب قرآنی سره د صورت یوسف نه ورستو او د صورت ابراهیم نه چې نو هغه مخکې دی او په ترتیب نزولی سره دا صورت چې نو هغه د صورت محمد نه ورستو نازل شوی دی. دغه شانتی دا صورت په ترتیب قرآنی سره 13 نمبر دی او په ترتیب نزولی سره 96 نمبر دی. د صورت کې چې نو هغه 43 آیاتونه دي، شپږ پکې رکوع دي، 855 پکې کلمات دي، 3056 پکې حروف دي، 3056 چې نو هغه پکې حروف دي. دا صورت هم تسمیت الکل به اسم الجز د قبیل نه دی. په دې کې د رعد چې نو هغه ذکر دی نو ځکه د صورت ته ویل کېږي سورۃ رعد. قرآن کې الله جل جلاله چې نو هغه د 25 انبیاء علیهم السلام چې نو هغه نمونه اخیستي. مخکې چې نو بل ورځ یو 2-3 ورځې درس مخکې چې نو هغه مونږ ذکر کړی هم ولو 18 چې نو هغه په یو ځای کې ول، باقي نور چې نو هغه 15 انبیاء علیهم السلام جدا. دغه شانته قرآن پاک کې الله جل جلاله چې نو هغه د اوو پرشتو چې نو هغه نو مغسته داغه تذکرې کړی ده. جبرئیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، هاروت، ماروت او رعد، مالک او رضوان. مالک چې نو هغه د جهنم چې نو هغه پرشته د انچارج ده او رضوان چې نو هغه د جنت پرشته د بجنت انچارج. نو دې اوو پرشتو نمونه چې نو هغه قرآن کې راغلي دي. د شپږ کافرانو چې نو هغه نمونه قرآن پاک کې راغلي، د ابلیس، فرعون، حامان، قارون، ازر، ابو لهب. نو دا شپږ چې نو هغه کافران دي چې د دې نمونه قرآن کې نو هغه راغلي دي. بهرحال نو دا صورت د تسمیت الکل به اسم الجز د قبیل نه دی نو ځکه د صورت ته نو هغه سورۃ رعد ویل کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو مخکې صورت کې نو هغه 13 شولو چې دا قرآن پاک چې نو هغه دا تصدیق دی،
تفصیل کل شیء دا کې چې نو هغه د هر شي تفصیل دی، هدایت دی او رحمت دی. نو دې صورت کې الله پاک وایي تلک آیات الکتاب، دا چې نو هغه آیاتونه دي د کتاب روخانه. دویم چې نو هغه ربط د ماقبل صورت سره دا دی چې د مخکې صورت کې چې نو هغه د توحید دلایل چې نو هغه ولو توحید دلایل چې نو هغه دلایل نقلیه ولو، او وس په دې صورت کې چې نو هغه د توحید د اثبات چې نو هغه دلایل عقلیه ذکر کیږي. نو دای چې نو هغه دویم ربط نه. خلاصه د دې صورت موضوع د دې صورت نو موضوع د دې صورت چې نو هغه دا ده چې کله چې نو هغه افتاب نبوت هم طلوع شو، یعنی حضور علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت راولې غلو، بیا د الله پیغمبر تاسو ته چې نو هغه دعوت هم درکړلو. بوز د دغه پیغمبر دعوت نه منل دا چې نو هغه سره بدبختی ده، دغه باندې ایمان نه راوړل دا سره چې نو هغه بدبختی ده. الله دې موږ دغه نه وساتي. الف لام میم را. نو مخکې مونږ ویلو قرآن پاک کې دوه قسمه چې نو هغه راځي آیاتونه راځي، یو ته ویل کېږي محکم او دویم ته ویل کېږي متشابه. بیا مونږ ویلو دا چې نو هغه خبره ماسو پرې کړې ده چې متشابه دا بیا په دوه قسمه دي. یو هغه دی چې دا هغه معلوم المعنوي مجهول المراد وي، معنی چې نو هغه معلومه وي خو مراد چې نو هغه مجهول وي. لکه څنګه چې په دې دویم آیات کې چې نو هغه راځي الله رب العزت چې نو هغه ثم استوى علی العرش، بیا الله پاک استوا وکړل په عرش باندې. نو عرش استوا ویل کېږي، ناست ته هم ویل کېږي، برابر ته هم ویل کېږي، متوجه کېدل ته هم ویل کېږي. عام طور باندې حضرات مفسرین د دې معنی هم دقه کوي، استوای وکړل په عرش باندې، ذکر الله د شان سره چې څنګه خی اقا. وز دلته استوا ټکه داغه معنی معلومه ده خو مراد مجهول دی. څنګه وکړل نو څنګه د الله د ذات سره چې نو هغه لایق دی. لکه مونږ وای الله پاک سمیع اوریدون کې دی، نو وس انسان چې اوري نو په غوږونو اوري. الله څنګه اوري؟ څنګه چې د الله د ذات سره خای هم بس دغه شانتي زمونږ په ایمان دی الله ویلی بس دغه شانتي. امام مالک رحمت الله علیه چې نو هغه چاته پوسو کو چې استوا چې نو هغه استم مستوا علی العرش، الله پاک بیا استوا وکړل په اسمان باندې څنګه وکړه؟ نو امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل الاستواء معلوم والکیف مجهول، الایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. استوا دا معلومه ده، الله ذکر کړل بس دا معلومه ده، مونږ هم چې نو هغه به استوا وایو. والکیف مجهول، وز دغه ناست څنګه ده؟ نو څنګه چې د الله د ذات سره لایق ده هغه شانتي ده، مونږ ولا د خپل طرف تر نه چې نو هغه یو تصور ولا نشور کولای چې دسی به الیاذ بالله. الایمان به واجب، په دې باندې ایمان راوړل چې نو هغه واجب دي، ځکه الله په خپل چې نو هغه خپل تعبیر دغه شانتي کړي. ثم استوى علی العرش والسؤال عنه بدعة، دې کې وس لګېدل او د هغې تحقیق کول چې نو دا ګمراهي ده، سړی د ایمان نه خلاصوي. بس آمنا وسلمنا. دویم قسم چې نو هغه مونږ ویلو متشابه، هغه ته ویل کېږي چې هغه مجهول المعنی او مجهول المراد وي، معنی هم چاته نه معلومه او مراد چې نو هغه هم چاته نه معلوم. لکه سوره چې دا حروف مقطعات او دا موږ ویلو د قرآن پاک په 29 سورتونو په شروع کې چې نو هغه راغلي، نو دغه حروف مقطعات د چې نو هغه د سره اوس د دې معنی هم چاته نه معلومه او د دې چې نو هغه مراد هم چاته نه معلوم. بعضی حضرات وی دا د الله رب العزت نمونه دي، بعضی حضرات وی دا د حضور نمونه دي، بعض وی دا د الله او د حضور په منځ کې راز دی. راجع قول دار چې د علم الله ته د الله رب العزت چې نزان سره مخفي ساتل. بس بعضی اکثر آسمانه کوي الله الف لام میم را، الله انا الله انا اعلم و ارى، زو الله يم زو خپيګم زو هر سچ نه نو هغه انم دا زما د وړاندې دي. تلک آیات الکتاب، دا آیاتونه دي د کتاب، والذي انزل الیک، او هغه څه چې کم نازل شوی دی الیک استا طرف ته من ربک استا د رب د طرف نه الحق حق دی. وزن دینه دا معلومه شولم چې قرآن پاک وحی صرف چې نو هغه قرآن پاک نه دی، د قرآن نه ما سوا الله رب العزت خپل پیغمبر ته نور هم چې نو هغه ډیر شی وحی چې نو هغه کړی ده. د قرآن نه ما سوا الله رب العزت خپل پیغمبر ته ډیر شی نور هم احکامات په تور د وحی خودلی. وحی
قرآن دا هغه وحی ته ویل کېږي چې د هغې الفاظ او معانی دا دواړه من جانب الله وي د الله د طرف نه وي او د دې تلاوت هم کېدلی شي نو دې ته بیا ویل کېږي قرآن پاک او که چېرته الفاظ چې نو هغه د حضور وي او معانی چې نو هغه د الله د طرف نه وي نو بیا د دغه تلاوت نشي کېدلی او دغه ته هم ویل کېږي وحی او دسه قرآن پاکه گواه دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اوس چې حضور سوره احکامات چې نو هغه بیان کړي دي د حدیث په شکل کې راغلي دي نو دغه ټولو ته چې نو هغه وحی ویل کېږي خو صرف دغه چې دغه وحی مطلوب نه دغه وحی چې نو هغه تلاوت نشي کېدلی ځکه هغه الفاظ د حضور خپل دي معنی چې نو هغه د الله تر طرف دي نو الله وی والذي او هغه انزل الیک چې تا ته نازل کړی شي من ربک ستا د رب د طرف نه حق دا حق دی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلکو نه هغه ایمان نه راوړي اوس د دغه نو هغه ذکر د قرآن وشو اوس دویم آیات کې نو هغه ذکر د الله د وحدانیت ذکر کیږي نو ما قبل سره د قرآن کې الله واستو نو هغه سکه د خپل وحدانیت ذکر کوي لکه څنګه چې ما نو هغه رب ثانی دویم ربط کې نو هغه ما ویلو چې به دغه دویم ربط دا دی چې د دینه مخکې صورت کې نو هغه د الله رب العزت په وحدانیت باندې دلایل نقلیه ذکر کړی شولو اوس د الله پاک په توحید په اثبات باندې دلایل عقلیه چې نو هغه ذکر کیږي دلیل عقلی هغه ته کېږي چې هغه د انسان د عقل سره تعلق ساتي زمکې ته وګورئ اسمان ته وګورئ اوبو ته وګورئ هوا ته وګورئ انسان ته وګورئ نو دا ټول دلایل عقلیه دي نو اوس په دې کې د الله رب العزت د وحدانیت دلایل عقلیه ذکر کېږي الله الذي الله هغه ذات دی رفع السماوات بغیر عمد ترونها چې تاسو وینئ اسمانونه لره چې الله پاک اوچت کړي دي بغیر چې نو هغه د ستنو نه اوس الله رب العزت چې نو هغه اسمانونه او اسمانونه دومره لوی لوی چې نو هغه پیدا کړي یو اسمان چې نو هغه د ټول ځمکې نه بیا دویم اسمان د هغې نه غټ دی دریم بیا د هغې نه غټ دی څلورم بیا د هغې نه غټ دی منځ کې فاصله څومره ده اوچتوالی او دنګوالی څومره دی نو د ځمکې نه چې یو سړی شروع شي او اسمان ته ځي نو چې 1500 کاله د مسافت وکړي نو هله به د اسمان ته ورسي اوس دومره دنګ اسمان دومره لوی اسمان الله رب العزت بغیر چې نو هغه د ستنو نه وردولی دی اوس آیا موږ ته چې دا کم رنګ ښکاري نو دا اسمان دی نو فلاسفه چې نو هغوی کې بیا وایي دوه ډلې دي یو وایي چې نو هغه دا اسمان نه دی وایي اسمان د دې نه چې نو هغه بره دی دا خو د اسمان په منځ کې د جینو د ستورو د رڼا او د اسمان د تیارې په منځ کې چې نو هغه دا یو صورت دی چې د هغه رڼا کله د هغې ته مخامخ شوله نو د هغې نه دغه کم دا شین رنګ چې نو اسماني رنګ موږ ته ښکاري نو دا اکه رڼا ده اسمان د دې نه چې نو هغه سره بالاتر دی اوچت دی لکه څنګه چې وایي چې نو هغه اوبو ته کله چې نو هغه رڼا مخامخ شي نو دا اوبه خلکو ته شنې ښکاري حالانکې اوبه چې نو هغه خو شنې نه وي اوبو چې نو هغه خو رنګ نشته هغه سپینې بهرحال خو قرآن کې دوه ځایه الله رب العزت چې نو هغه ذکر کړی چې تاسو اسمان وینئ ترونها یو په دې ځای کې او یو چې نو هغه په صورت بروج کې الله رب العزت چې نو هغه فرمایي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت نو دې دوانه چې نو هغه نو ممکنه ده چې دا دوانه خبرې چې نو هغه وي چې اسمان دا کم رنګ چې موږ ته ښکاري دا رنګ هم د اسمان وي ځکه دا یا ساتئ فلاسفه ساینسدانان دی چې نو هغه بدلیږي را بدلیږي که د دوی کومه نظریه د قرآن سره برابر وله موږ به یې حقه منو خو چې کومه نظریه د قرآن سره برابر نه وه نو هغه نظریه چې نو هغه بیا موږ د دوی نشو منلی ځکه چې نو هغه قرآن محکم دی قطعی دی او د دوی په فلسفې د باندې د دوی چې نو هغه په نظریې باندې زوال چې نو هغه راځي نو د دې وجې نه چې نو هغه سویل کېږي بغیر عمد ترونها حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو تفسیر کړی دی چې ستنې ورته شته خو داسې باریک او نوراني ستنې دي چې تاسې نه اورئ تاسې نه یې اینئ خو راجع قول چې نو هغه دا دی چې ستنې ورته نشته ثم استوى على العرش بیا چې نو الله پاک استوا وکړله په عرش باندې وسخر الشمس والقمر او چې نو هغه په کار یې ولګول مسخر یې کړل نور او سپوږمۍ کل یجري لاجل مسمى دا ټول چې نو هغه روان دي چلیږي چې نو هغه په یو نیټې مقرره پورې نو اوس دې ځای کې وګوره بیا چې نو هغه مخکینی چې کوم چې نو هغه فلسفه ولو ساینسدانان ول نو د هغوی چې نو هغه غالبا چې نو هغه الملتي
چې نو تیالمیسی دی که تیالیسی الملتی چې نو هغه نوم دی. نو د هغه دا نظریه وه چې ځمکه چې دی نو هغه دا څه کېږي په ځای ولاړه ده او دا چې دی نو نور او سپوږمۍ چې دی نو هغه چلي. بیا د دغې نه 3,000 کاله پورې چې نو هغه دغه نظریه وه. بیا د دغې نه وروستو چې نو هغه انډوس دی که انډس دی څه بلا ونو نو د هغوی چې دی نو هغه بیا دا دغه خبره وکړله چې نه ځمکه چې دی نو هغه هم چلي. زموږ د دې سره هېڅ کار نشته. مخکینۍ نظریې چې دی نو هغه وکتلی شي هغه صحیح د قرآن سره چې نو هغه لګي. الله رب العزت وایي کل یجري لاجل مسمى. د چې نو هغه نور او سپوږمۍ چې دی نو هغه گردش کوي. دې وجې نه علامه چې دی نو هغه الوسي رحمه الله تفسیر چې نو هغه روح المعانی والا د هغه لیکلی دي که چېرته په صحیح دلایلو سره ثابت شوله چې ځمکه چې دی نو هغه هم چلي موږ د هېڅ اشکال نشته موږ یې هم منو. خو که چېرته ثابت نه شوه نو د نور او د سپوږمۍ گردش دا قرآن ذکر کړی دا محکم دی. د ځمکې گردش دا قرآن چې دی نو هغه نه دی ذکر کړی ځکه الله رب العزت د ځمکې متعلق ذکر کړی چې دا به خوځېده موږ پې میخونه ووهل موږ په ځای وردوله نو هغه عقیده به موږ منو دا به نه منو. لکه مثال په طور کې اکثر که خیال مو کړی ډېر خلک چې نو هغه دا تپوس کوي وایي په دې اجتماع کې چې نو هغه په دې ریوڼ کې دا مونځ په لوډ سپیکر ولې نه کېږي. اوس به هم ډېر کېدای شي نو هغه اورېدلي. اوس د دغې حکمت سره نو د دې وجه چې نو هغه ده او نور په هر ځای کې کېږي خو په دې کې نه کېږي. د هغې وجه چې نو هغه دا ده لوډ سپیکر چې نو هغه لوډ سپیکر د دې ایجاد چې نو هغه شوی دی چې نو هغه په 1927 کې. اوس چې کله د دې ایجاد په 1927 کې وشو نو اړمبني ساینسدانانو چې نو هغه دا خبره کوله چې لاوډ سپیکر کې چې دا کم اواز وزي دا چې نو هغه د سړی خپل اصلي اواز نه دا دغه نقل دی. نو چې کله دغه ول نو حسین احمد مدني رحمه الله چې نو هغه وخت کې فتوا ورکړه دا چې نو هغه لوی عالم او لوی محدث نو دی چې نو هغه فتوا ورکړله چې په دې لاوډ سپیکر کې تلاوت او مونځ کول چې نو هغه دا صحیح نه دی. ولی ځکه د دې اواز نه نو هغه خپل اواز نه دی. نو چې کله دا اواز خپل اواز نه دی نو په دې باندې مونږ صحیح نه شولو. بیا د دغې نه وروستو مزید چې بیا کله تحقیق وشولو نو په هغې کې دا خبره وشوه چې د لاوډ سپیکر د اواز دا د انسان خپل اصلي اواز دی هم دغه اواز دی خو لاوډ سپیکر ورسره چې نو صرف دغه اواز د چنکۍ او سیواکۍ تیزی یي. لکه اوس مثال په طور کې زه چې نو هغه مونځ کوم زه چې نو هغه دا سبق ویم دا رو دی نو چې کله دغه ځای کې دا میک چې نو هغې بټن لږ واړولی شي نو دا تیز کي د چنې کې سیوای کی نور اواز هم دغه اصلي اواز دی. نو بیا حضرات علما حسین احمد مدني رحمت الله علیه د هغه نور اکابر د شتنه چې نو هغه رجوع وکړله او دویمه فتوی چې نو هغه دا جاری کړله چې په لاوډ سپیکر باندې مونځ چې نو هغه کېږي بالکل دا صحیح دی د دې تلاوت صحیح دی. اوس پې هغه نه کوي حضرات دا هغه جدا خبره ده خو نور فتوی چې نو هغه دا پې کېږي وجه دا نو ما ځکه تاسو ته ووایي که چېرته ساینسدانو د هغه قول د قرآن احادیث مطابق وي موږ یې منو. خو که چېرته خلاف وي نو بیا به موږ د ساینسدان قول له ترجیح نه ورکوو حدیث او قرآن له به ورکوو ځکه دا محکم دي. نو الله وایي چې نو هغه دا موږ لګولي یجري چې نو هغه چلېږي اجل مسمه دوه قوله دي. یو دا دی چې اجل مسمه نه مراد چې نو هغه تر د قیامته پورې چې کله قیامت راشي نو دا ټول نظام به ختم شي دوی به هم ختم شي. دویم دا دی چې د خپل مداره پورې نو سپوږمۍ خپل مدار په میاشت کې پوره کوي نور چې نو هغه خپل مدار چکر چې نو هغه په کال کې پوره کوي. نو ځکه الله ویلي اجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات تدبیر د هر کار کون کې دا الله دی. اصل تدبیر الله کوي انسان چې کم تدبیر کوي دا داغې نقل دی. ځکه بعضې کله د ډېر کله ته داسې وشي چې سړی چې نو هغه څه وکړي د خپل تدبیر خپل هر څه چې نو هغه وکړي خو چې کله ورسره د الله رب العزت معیشت چې نو هغه نه شامل شوی د هغه تدبیر ناکام شي. نو اصل تدبیر کون کې چې نو هغه الله دی. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله بیانوي تاسو ته چې نو هغه آیاتونه د پاره د دې چې تاسو د الله رب العزت چې نو هغه په ملاقات بیست بعد الموت باندې چې نو هغه یقین وساتئ چې او پس د نو هغه د مرګ ژوندون چې نو هغه حق دی. دوباره به بیا پاسېدلی الله مخې ته نو هغه به وردېدلی الله له به د خپل کړو د خپل ټول عمر چې نو هغه حساب ورکولی. ځکه مکې مشرکان د دې خبرې منکر ول نو الله رب العزت ورته دا وویل چې نه دا بالکل حق او سچ دی همدغه شانتې چې نو هغه به کېږي. الله دې موږ ته عقیده چې نو هغه څه نصیب کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله سره چې بهد مهربان انتهایی رحم کونکی دی. الف لام میم را. الله تعالی عالم دی په معنی د دې حروف باندې. تلک آیت الکتاب، دا آیتونه دي د کتاب. والذی انزل الیک، او هغه څه چې نازل شوی دی تا ته من ربک، ستا د رب د طرفنا، الحق حق دی. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر د خلقنا لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. الله الذي، الله غزاد دی، رفع السماوات چې اوچت کړي دي اسمانونه، بغیر عمد، بغیر دستنونه، ترونها چې تاسو یې وینئ. ثم استوى، او بیا قرار ونیو، بیا چې نو هغه استوای وکړله علی العرش، په اسمان باندې، ما یلیق بشانه، څنګه چې د الله د ذات سره ښایي. وسخر الشمس، او په کار لګولې مسخر کړي دي انور والقمر، او سپوږمۍ، کلون هر یو د دې نه یجري روان دی، چلیږي لاجل مسمى، تا وخت مقرره پورې. یدبر الامر، هغه انتظام کوي د کار. یفصل الآیات، او په تفصیل سره بیانوي آیاتونه. لعلکم بلقاء ربکم، د پاره دې چې تاسو په ملاقات د رب خپل توقنون، یقین وکړئ.